تاسو ټول دلته کې راغونډ شوئ او سره دې چې دومره ګرمي ده وختونو کې چلولې دی او چې کومه زبردست طریقې سره تاسو مونږ سره زمونږ مشرانو سره پاکستان تحریک انصاف سره عمران خان سره تاسو ودرېدئ زه په تاسو باندې اول آفرین ویم او هغې نه پس زه په تاسو باندې فخر محسوسوم ځکه چې تاسو هغه طاقت یې تاسو هغه خلک یې چې هغه په سخت وخت کې چې کوم هغه تکلیف دې مرحله وه هغه وخت کې تاسو ودرېدئ د احتجاج کال ورکړو مونږ دلته کې راغونډ شو تاسو ته خو یاد دي که نه دا ټول چې دلته کې مونږ موجود وو په هغه ټایم کې مونږ یو پرامن احتجاج کړی دومره تکلیف مونږ چاته نه رسولی دلته کې چې کوم بوټي دي هر یو شي خیال ساتل شوی و سره د دې چې په هغه مجمع کې هم شرپسند عناصر موجود وو خو مونږ دا تحریک چونکې زمونږ مشر قائد عمران خان صاحب مونږ ته دا سبق خولی و چې مونږ به دا تحریک په پرامن طریقې سره کوو که تاسو یاد شي دلته کې دومره هم مونږ چا له تکلیف نه ورکړی نه مونږ چا سره زبردستي کړې وه خو هغې نه پس دا چې کوم مهم وچلېدو زمونږ باندې زمونږ په ورکرانو باندې زمونږ په مشرانو باندې دا چې کومې طریقې سره زمونږ کورونو باندې چاپې ولګېدې زمونږ په حجرو باندې چاپې ولګېدې زمونږ په ورکرانو باندې چاپې ولګېدې په مونږ ملګرو باندې کیسونه جوړ کړی شو هغه زمونږ وروڼو نه وځي چې کم ظلم زمونږ سره شوی دی زمونږ ورکران چې کم شهیدان شوي دي زمونږ مشر سره چې کم ظلم اوس هم شروع دی دا زمونږ زړه نه وځي او دا راتلونکي وخت کې دا یاد ساتئ چې دا چې کم ظلم دوی کړی دی دا انشاءالله د دې هغه آزار چې کم دی دا به د دوی بچو ته هم انشاءالله رسي قانون مطابق به فیصلې کوو مونږ د بیروني طاقتونو آرډرونه نشو منلی مونږ خپل ملک دی زمونږ خپل قانون دی زمونږ خپل اسمبلی ده که دا صوبایي ده او که مرکزي ده مونږ به خپلې فیصلې د خپل قانون مطابق کوو دې کې د چا بل څه کار دی چې هغه په مونږ باندې د فیصلې مسلط کوي نو مونږ د بیروني چې کوم فیصلې په مونږ باندې مسلط کېدو کوشش شوی دی هغه مونږ بالکل نه منو ریکارډ کوو او ورسره دا وارننګ هم ورکوو چې دا ډېر وشو زمونږ مشر دغه رهایي چې کم دی هغه ټول نه وړومبنې زمونږ مطالبه ده چې هغه دې منظور کړی شي د چا په وینا چې دا زمونږ مشر هغه په جیل کې بند دی د هغې خلاف ته باقاعده طور باندې انکوایري وشي د هغې خلاف ته باقاعده جوډیشل انکوایري وشي او هغه خلک پکار دا دی چې قانون کټهرې لاندې راشي او هغوی ته د هماغه شانتې سزا ورکړی شي سوچ چې عوامو کومه خوښه د هغې مطابق دی دا چې څومره غلط فارم 47 شوي دي دا د ټول واپس کړی شي او زمونږ چې څومره سیټونه برابریږي په مرکز کې او په صوبو کې پکار دا چې هغه مونږ ته واپس شي او زمونږ حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت په مرکز کې او په پنجاب کې هم بیا راشي او انشاءالله که مونږ دا تحریک جاري ساتو چې څنګه تاسو روان کړی دی انشاءالله راتلونکي وخت کې زمونږ دا مشر به رها کېږي
انشاءالله یو ځل بیا به زموږ وزیر اعظم عمران خان د لپاره به آواز اوچتو او موږ به په هر صورت کې د خپل مرکزي قیادت او بیا د خپل صوبایي قیادت هغې چې موږ ته څنګه حکم کوي انشاءالله موږ به په هغې باندې عمل کوو او زموږ د ژوند زموږ د صوبې د حکومت زموږ د سیاست صرف دا یو مقصد دی انشاءالله چې موږ به خپل مشر عمران خان صاحب هغه به د جیل نه رها کوو او دوباره به انشاءالله خپل چې کوم وزیر اعظم کرسی ده په هغې باندې به انشاءالله کېنوو او د دې ملک تقدیر به انشاءالله دا به موږ عمل کوو ځکه چې